الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين سورة الحجر مخ کی سورت ابراہیم کے تذکیر بایام اللہ بیان شو. پدی صورت کے د بعض ایام اللہ تفصیل واق بیانی گی او آغا د عذاب نازلی دل دی درے قسمہ خلق باندے. یو اقوام مکذبہ، دویم دی المقتسمین او دریم دی المستہزئین. دی دریو د عذابونو ذکر کڑے دے او پدی سرے تفصیل کڑے دے د ایام اللہ. دویم ربط دام دے چی مخ کی صورت کے تشجیع علی التبلیغ شو بِإِخْرَاجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. نو پدی صورت کی آداب د دعوت او د تبلیغ بیانی گی لس. دعوت صورت دا منکرین توحید تا تخویف پا ذکر دا اقوام مکذبہ مہلکو سرا. او خلاصہ د صورت دا چی صورت دریو حصوں کے تقسیم دے. اول حصہ دا پندلسم آیت پوری ددی حاصل او خلاصہ دا چی بدی کی منکرین قرآن او منکرین رسالت تا زجر او تخویف دے. بیا دویمہ حصہ دا 28 نمبر آیت پوری پاغی کی د اثباتی توحید دا پارا عقلی دلیلون ذکر کی گی. دریمہ حصہ دا صورت آخر پوری چپاغی کے د معذبین و شپاگ نمونی بیانی. اول نمونہ د ابلیس، دویم دا قوم لوط، دریم قوم شعیب، سلورم دی اصحاب الحجر، پینزم مقتسمین دی او شپگم دی مستہزئین. او دین علاوہ د داعی او د مبلغ دا پارا لس آداب او پاخر کے دعوت توحید بیانی. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. دا مخ کی بیان شل جدغا کم صورتونو پشورو کی جدا الفاظ راضی نو دا ترغیب الی القرآن وی. ذکر چی الکتاب حل تکی پماند المکتوب وی، المکتوب او دا المکتوب نا یا خو هغه صورت مراد وی یا بے ټول قرآن مراد وی. لیکن سیوا دا صورت الحجر چی صورت الحجر کی چی دا کم الکتاب دے نو دا مونگ دا المکتوب پمانا کی نشو اغشتے. ذکر چی دی سرا ورسر رسو و قرآن مبین ذکر کرے دے نو دا قرآن مبین پا کرینہ مانے دا دیا کہ دا الکتاب نا مراد دے یا تورات یا انجیل. دین علاوہ چکم صورتونو کی دس الفاظ را دین و علتا الکتاب پماند المکتوب یا حغ صورت او یا قرآن مرادی. تلک آیات الکتاب دغدی آیتنا دا کتاب و قرآن مبین او دا قرآن مبین. لہذا دا غور سروی واوری حسنا چرتا بیا سبا تمنا او آرزوگانی کوئی لگا چ کافران بکئی. ربما یود الذین کفروا دیر دلا ارمان بکئی کافران
لو کانو مسلمین ارمان چې دیوه مسلمانان. دا کافر بم بیا ارمان کوي د مسلمانی. نو دلته کې په قرآن دلته دنیا کې دا قرآن مبین راغله، لہذا د دې آیتونه په غور سره واورئ. او سوال دا چې دا کافران با دا تمنا او آرزو کم وخت کې کوي؟ پدې کې د تفسیرونو ډېر اقوال دي او صحیح خبره ده چې دا تمنا آرزو با په ډېرو ځایونو کې هغه کوي چې چرته بم هغه داسې وګوري چې مسلمان ته بدله ملاویږي او دی د هغه بدلې نه محرومیږي، نو دا تمنا به وکړي. لیکن دی له به دا تمنا او آرزو هیڅ فایده نه ورکوي. روبا لکه څوک وایي چې دا مرګ په وخت کې فرښتې ورته جهنم وښیي، نو هغه وخت کې به دی دا تمنا وکړي چې لو کانو مسلمین. څوک وایي چې کله جهنم کې وغورځول شي نو هلته به تمنا کوي. څوک وایي د حساب او کتاب په وخت کې چې کله مسلمانان جنت لذي دی جهنم لذي هلته به دا کوي. خو بعضې وایي چې هر وخت کې به کوي، خدا به وله څه فایده نه ورکوي. ذرهم یاکلوا ویتمتعوا، زجر پرېږده دی چې خوري او مزې واخلي. ویلههم الامل، او غافله کړي دي دی امیدونو. دی د خپل ژوند نه لیلي امیدونه تړلي دي. دی د ډېر غټې غټې منصوبې جوړې کړي دي، د هغه امیدونو او د منصوبو د وجې نه غافله دي د آخرت نه. فسوف یعلمون، زر دی چې دی به پوه شي، دی به پوه شي چې د دې غفلت انجام څه دی، په دې به دی پوه شي. خو هغه وخت کې به دی لا د دې پرواهداري څه فایده نه وي. وما اهلکنا من قرية الا ولها، تخویف دنیاوی دی او دغه دعوه ده د سورة الحجر. وما اهلکنا من قرية، او نو هلاک کړي مونږ هیڅ یو کلی الا ولها، مگر و دا غکلی د پارا کتاب لیکلی وخت مقرر. وخت مقرر وو، پاغه مقرر وخت باندې مونږ هر یو کلی هلاک کړی دی. ما تسبق من امتن، تتمه د رستو آیات، نشي وړاندې کېدی هیڅ امت اجلها د خپلې نیټې نه، وما یستاخرون، او نه ترې رستو کېدی شي. وقالو، دا زجر دی بالاستهزاء. وقالو دی وایي یا ایها الذی نزل علیه الذکر، اے هغه سړیا چې نازل شوی دی په هغه باندې الذکر، دغه ذکر. ذکر نه مراد دلته قرآن دی، دا قرآن پہ نازل شوی دی. انک لمجنون، یقینا ته خامخا لیونی یې. د دې د دعوی د غلطي د پاره ړومبې دا الفاظ رالل چې نزل علیه الذکر، معنی د دې دعوی د سپکاوي د پاره چې وګوره هغه باندې ذکر غوندې شی نازلیږي چې هغه د نصیحت نه ډک دی، او دی داسې سړي ته د جنون نسبت کوي. انک لمجنون لو ما تاتینا بالملائکه، ولې ته نه راولې موږ څخه فرښتې کچرې ته د رښتینو نه. ما ننزل الملائکه، دا جواب دی اوس د دې د قول چې لو ما تاتینا بالملائکه، وَإِمَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، مونږ نه نازلو فرښتې مگر په حق سره. د حق نه مراد عذاب دی، معنی فرښتې هسې نه راځي څه، فرښتې د یو اهم خبرې د پاره راځي چې په یو قوم عذاب راتللی وي. یا مطلب دا دی چې فرښتې رالې نو د غیب پرده اوچته شوه، بیا اتمام حجت وشو، که بیا هم تاسو نه منئ نو بیا به عذاب راځي. نو وما كانوا اذا منذرین، او نبو دی په هغه وخت کې مهلت ورکړی شوي. انا نحن نزلنا الذکر، صداقت د قرآن دی او جواب دی ضمنن دا غي د قول چې انک لمجنون. هغه وایي چې انک لمجنون، تلیونی.
الله وی لیونه څنګه انا نحنو نزلنا الذکر یقینا مونږه نازل کړه دې دا نصیحت و انا له لحافظون او یقینا مونږه خامخا د دې خیال ساتو مونږ به خیالم ساتو ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين تسلیدا لسم او یو لسم دوړو آیاتونو کې او خامخا مونږه لیږلي تا نه مخکې رسولن مفعول محذوف ته مونږه لیږلي تا نه مخکې ډېر رسولان فی شیع الاولین د اولو خلقو په ډلو کې اولو فرقو کې مونږه ډېر رسولان را لیږلي وما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون ما یاتیهم دا ما نافیه په مضارع باندې تقریبا حل راضی چې کله مضارع د حال معنی کی وی نه دلته ما نافیه د په مضارع باندې معنی دا چې دا زمانه حال خبره کیږي دی ته وی حکایت د حال ماضیه د ماضی د حال حکایت کوي په حال سره دا شوه کار د سوګنا لکه چې اوس کیږي دیکھ مبالغه وی وما یاتیهم من رسول او نرادی دی سکا حیثیو رسول مگر دی حق پورے ٹھوکے گئی کذالک زجر دے دو آیتونو کے کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین دغثی منگا ننباسو دا استہزاء پا زڑنو دا مجرمانو کے مطلب دا آیت سدے کذالک نسلکه دا استهزاء وی ہر قوم اخبل پیغمبر پورے ٹوکی کڑی دی الا کانو به یستهزئون نو وی دا استهزاء مونږ د مجرمانو زړونو کې نه نباسو لہذا د هر زمانی مجرم داغی وقت پیغمبر او آل حق پورے ٹوکی کئی دغه مطلب دے دغه نور دیونو چې چرته وی اتواصو به بل هم قوم طاغون اتواسو آیا دی یو بلتا تلقین کړه دے د دی آیا هر تلون کو راتلون کو تویلی وو چې گستاسو زمانہ کې پیغمبر راغې نو دسی بوایي الله وی هر قوم خپل پیغمبر مانی یو قسم اعتراض کړه دے ٹوکی ور پوری کړي کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به نو ایمان نراڑی پدی قرآن وقد خلت سنت الاولین او حال دا چې تیر شوی طریقه د مخکینو خلقو ولو فتحنا علیہم بابا من السماء زجر دے په انکار د معجزات سرا او کومه پرانیسته وې په دای باندې دروازه د اسمان نا فظلوا فيه يرجون او دوی پکې دوی پاغي کې اوخیجی فظلوا فيه يرجون یعنی پران رد رانا دوی پاغي کې اوخیجی لقالوا نخامخا دی بوی انما سکرت ابصارنا یقینا نظر بندی شوی دا زمون پسترگو دی بیام دا اونوائی چی او مونگا دا پسترگو لیدل بیا بم وی سکرت ابصارنا زمون استرگیو تڑلے شوی بل نحن قوم مسحورون ننا بلکہ مونگا قومی مسحورون چی جادو را منیو شو یعنی بیام دی نمانی نو پدغه حصہ کې تاسو قتل زجرون و منکرین تا دلتن اوس دویم حصہ شروع کی آیت نمبر 28 پورے وَلَقَدْ جَعَلْنَا عقلی دلیلون دی بکے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا او خامخا مونگا پیدا کری پا اسمان کی غٹ ستوری و زیناها للناظرین او خیست کری دی مونگا اسمانونا للناظرین دلیدن کو دا پارا یا غستوری وحفظناها او حفاظتم کرے دے دی اسمان دا ہر شیطان رجیم مردودنا دا ہر شیطان مردودنا مونگ دا اسمان حفاظت کرے دے
طریقہ دا حفاظت سورۃ الجن کی ذکر دا انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا. سورۃ الجن کی جنات پخبل وائی. سورۃ صافات کی بموائی کہ ہر جانب دحورا من کل یقذفون من کل جانب دحورا کہ دی وہلکی گی آسمان طرف تا دی نپری خود لکی گی وئی. وحفظناها ہاں الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې غوږ سارنو کی مانا پپټه باندې چرتا د فرښتو څخه خبره نیمګړي ونه غوږ تواچي نو فاتبعه شهاب مبین ورپسې ولګي شهاب شغلا مبین پړکیدون کی ښکارا شغله د اور هغه ورپسې ولګي. مطلب دا دی چې د قرآن د نزول نمخ کې دا پیریان به وی په یو بل باندې دغسې ودرېدل او اسمانونو تک به ورسېدل او څه ناڅه چې بره فیصلې به کېدې د څه غوږونه څه غوږ به یې کېښودل او څه ناڅه خبرې به یې واورېدې. را بغلل دنیا کې چې کم کاهنان به وو نو څه به ورسره هغوی دروغ یودیا کړي څه به کاهنانو چېرته سلو کې نه به یو څو خبرې ٹھیک شوی. دغسې د دوی د پیریانو او د انسانانو یو بل سره دغه کاروبار شروع و. بیا چې قرآن د نزول شروعات کېدل نو په دوی باندې اسمان ته تلو باندې پابندیانې ولګېدې نو د هغې حالاتو ته اشاره کوي. فاتبعه شهاب مبین والارض مددناها او زمکا منگا غڑولی دا والقینا فیها رواسیا او چولی منگ پدی کی غرونا وانبتنا او زرغن کری دی پدی زمکا کی دا ہر سیزن موزون پا اندازی سرا وجعلنا لکم فیها معایش او منگا پیدا کری تاسو لا پدی زمکا کی معایش اسباب دا جوان تیرولو مانا دیز مکہ کی ستاسو د ژوند تیرولو اسباب دی دا استاسو خپل په محنت معنی دا چې څومره محنت کوي خو هغه اسباب د ژوند چې دی هغه چرته ختمیږي نه. ومن لستم له برازقین من دا عطف دی په معایشه باندې پیدا کړي مونږ تاسو لا په دې ځمکه کې دو څیزونه وي یو معایش اسباب د ژوند تیرولو ومن او هغه څوک لستم له برازقین چې نه یی تاسو هغوی له روزي ورکوونکي ماده تاسو شانتا نورم دغسې د رزق محتاج مخلوقات مونږ پیدا کړي دي. دی کې وی جانوران وحوش طیور پرندې او دغې ته اشاره ده. اهل و عیال ته اشاره ده خادمانو ته اشاره ده اولاد ته اشاره ده چې بظاهر انسان دا پوهیږي چې زه خپل د اهل و عیال د روزي ذمہوار زیما یعنی زی ګټم او دی باندې خروم نو الله وی نه من لستم له برازقین د دی روزی رسان هم زیما ته د هغوی د روزی صرف ذریعہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ او نشتا هیڅ یو شی مگر مونږ څخه داغي خزانی دي هر یو شی مونږ څخه خزانی دي او وما ننزله الا بقدر معلوم مونږ نه نازلو هر یو شی مگر په معلوم مگر په مقرر اندازې سره اندازه په اندازه هغه خپل د زمانی او د دور د تقاضو او د ضروریاتو مطابق کار کیږي نو دا بغیر چرته تصور نشته چې دا به د مخ کې وخت نه مخ کې ختم شي دا بغیر هسي يهودي سوچ دی ابلیس ته وارسلنا الرياح لواقحا او ورومغا ارسلنا رالیگو الریاح هواگانی لواقحا اچتون کی دوریدو فانزلنا من السماء ماء ورود اسمان نوبا
فاسقیناکموه نسکو تاسو باندې هغه اوبه بیا پتا سوسکو یعنی اسمان نوریږي نو په بعضو علاقو کې هغه د باران اوبه محفوظ کیږي او بیا د سکلو ضرورت نه پوره کیږي او په بعضو دیونو کې هغه اوبه ځمکو لدي او بیا د کویانو په شکل کې نهرونو شکل کې بیا یې مونږ استعمالو وما انتم له بخازنین او نه تاسو له دی اوبو لرا بخازنین جمع کون کی دا مونږ یو چې مونږ د غرونو او د ځمکې په رګونو کې جمع کو او بیا یې درته په اندازه باندې بیا یې راوباسو وإنا لنحن نحیي او یقینا مونږ خامخا ژوندي کول کوو او مړول کوو او مونږ یو الوارثون وارثان آخر به مونږ پاتیو د هر څه به ختم شي ولقد علمنا المستقدمین منکم او خامخا مونږ پیژنو وړاندې کیدونکي تاسو کې نه او پیژنو المستاخرین رستو کیدونکي منستاسو ټولو حال مونږ ته پته ده وإن ربک هو یحشرهم او یقینا ستا رب دا جمع کی انه حکیم علیم ځکه هغه دی حکیم حکمت والا علیم پوه حکیم علیم یو اللہ دے وی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ او خامخا مونگا پیدا کرے انسان من صلصال من حَمَئٍ مسنون دا الفاظ دغه یوسو آیتونو کی تقریباً 3 دل را دی من صلصال من حَمَئٍ مسنون او صلصال حما مسنون دا د خاورې د مختلفو حالاتو په اعتبار سره نمونه دي دا چې کله اوچوي نو دیتا لکه خاوره دیتا بیا تراب وای عربي کې عموما او چې بکی اوبو سره یودیا کې چې مونږ ورته چیکړ وو نو دیتا وای دا خټه دیتا بیا طین ویل کېږي طین او چې کله دغه خټه د اوبو والا دا چې بیا لغوندې پرتوي او رنگ بدل شي سیاهی او تورواله پکې راشي نو دې ته بیا وایي حمائن حما او دغه حما چې دا لږ نور پرتی او بوی غوندې پکې پیدا شي نو دې ته بیا ویل کېږي مسنون او یا ولا څه صورت او شکل ته نه جوړ شي او دغه چې بیا نور پرتوي سخت شي چې आवाज ته پیدا کیږي نو دې ته وای صلصال او که په اور باندې پخشي نو ورته وای فخار قرآن مجید کې دا ټول حالاتو د دې تذکرہ ده د انسان په تخلیق کې صلصال یعنی گویا تراب هم ده د توین تذکرم ده او دغه سي د حمائن مسنون د صلصال او کل فخار نو د دې معنی دا جوړیږي ولقد خلقنا الانسان او خامخا مونږه پیدا کړي انسان من صلصال د ټنګار کون کی आवाज کون کی د خټې زړې شوینا چې زړه خټوا او ټنګار کو आवाज کو والجان خلقناه من قبل او پیریان مونږ دین مخ کی پیدا کړي وو من نار السموم د اور د گرم بادو والونا لوچ ورتوائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ درم حصہ دا استر آخر پورے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ دا درم مقام دے چې د حضرت آدم او د ابلیس واقعہ بیانی کی بہر مخ کے سورة البقرہ کے بیان شوا بیا په سورة الاعراف کے بیان شوا اس دلتا کے درم دل دا واقعہ راڑی دلتا کے اصل کے مقصد منکرین لا تخویف ورکول دی چو گرا ابلیس تا دا تکبر پا بنا باندے حغا دا اللہ دا حکمنا انکار اکو نو انجام سووتو نو تاسو هم تینا سبق واخلی دغه دغه انجام بوي د هر هغه تن چې کم د الله د حکم نه انکار وکي نو دلته کې غرض
د منکرینو د پارا تخویف دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او یاد کا کله چې ویلی وستا رب فرښتو ته انی خالق بشرا یقیناً پیدا کون کے یو بندے من صلصال من حمأ مسنون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نُکَلَ چِز برابر کما ونفخت فیه او اپکم پاغکی من روحی دخپل طرف نرو فقعوا له ساجدینا نو غرزی گئی حغتا سجدہ کون کی فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون فرښتو سجدہ وکړه ټولو الا ابلیس لیکن ابلیس ابا انکار یو کو ان یکون مع الساجدین چې شید دې د سجده کوونکو سره. قال یا ابلیس ما لک ان الله ورته ویلی اے ابلیس سدی تعالی الله تکون مع الساجدین تولن کېږي د سجده کوونکو سره. قال ویلی لم اکل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون نیمد ہی چری چی سجدہ حکم ہغا بندتا چی تا پیدا کڑے دے د صلصال من حمأ مسنون. ابلیس هغه ډومبې ان دغه دے شخص دے چی د بشریت تا پسپک نظر باندې کتلی وو چی لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. رنبینے توہین د بشر ابلیس کو او ابلیس دغا تصور بیا اخپل پا تابدارو کی داغی پا دماغونو کی اچو پا ہر زمانہ کی چی بشر سپک دے لہذا بشر رسول نشی کی دے. نو دغا سوچ تر اس پوری را روان دے چی بشر با رسول ولی وی رسول خوبا نور من نور اللہ وی نورانی مخلوق نبوی خاکی مخلوق با بشر نشی کے دے. دا د بشریت د حقارت نظریہ ڈنبے د ابلیس دماغ کی راغلے. ابلیس بیا اخبل پیروکار ہوتا دغ نظریہ منتقل کرے دا. لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها دا اول نمونہ دا مکذبینو چو گرا ابلیس د تکذیب د وجنا مهلک شو یعنی سزا یافتہ شو. قال وی اللہ فاخرج منها نوزا د دینا یقینا تے مرجیم مردود وان علیک اللعنت و یقینا پتا بلعنت بھی تر الی یوم الدین. قال ربی اوید اے رب دمان مولت را کما تتر غیرت پوری چی دوی برا پورتا کیگی. قال اللہ ورطویلی فإنک من المنظرین یقینا تا مولت دے خو الی یوم الوقت المعلوم دا معلوم وقت پوری. قال رب بما اغویتنی قال دویلی ربی اے رب دما بما اغویتنی ذکا چتا گمراہ کمز نو لأزینن لهم فی الارض خامخا خیس بواچو ما دوی لرا فی الارض پسمکا کی مانا دنیاوی سیزنو کے بعد دی لد خیس واچو ما د دنیا هغه سیزونه با دیتا مزین کرما با دیتا با هغه خلگی آخرت او قبر بہیر کی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ او گمراہ کوم بز دی ٹول دا ٹول بز گمراہ کوما پا وسوسو سرا الا عبادک منهم المخلصین مگر بندیان ستا ددی کنا المخلصین چی بچ ساتل شوی دی. الا عبادک منهم المخلصین دا مطلب نا چی شیطان با آغین با گناہ بالکل سرزد کی گنا. عبادک منهم المخلصین حقا مطلب چی گناہ با اوکی لیکن فوراً بخ پیمان شی توبہ با اوکی استغفار با اوکی اللہ بیاد کی ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم دخبلی گناہنو دخ پیمانتیا پا بنا باندی با دا اللہ نا توبی اغاڑی دغ خلق دے المخلصین. الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم قال وی هذا دغا صراط لاردا پما باندے مستقیم نیغام هذا مانا دغا داردا ماتا مستقیم نیغا
دغه نیغه لار دا چې دا الله ته انسان رسي. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دا ان عبادی علت دے د سلویختم آیت چې چرته ویلی الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندیان ستا پدای کنا المخلصین چې هغه بچ ساتل شوی دی. ولی ذکا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، زکا یقینا زما بندیان چې دی نبوی تعالی را علیہم پدای باندې سلطان هیڅ زور، الا من اتبعک من الغاوین، مگر هغه چې ستا تابعداري وکړه د سرکشانو نه. الا من اتبعک من الغاوین، پدې باندې یو سوال دی. پرون په سورت ابراهیم کې تیر شول، شیطان بوای چې ما کان لی علیکم من سلطان، زما پتا سو باندې سلطان نو. ابلیس با خپل وای چې شیطان په خپل تابعدار باندې هیڅ سلطان نشته دی. او دلته استثناء رست وای چې من تبعک من الغاوین، مگر چې کوم غاوین دی نو گویا پاغی باندې بستا سلطان وی. نو د سورت ابراهیم او د دې آیت بظاهر تعارض راغی، لہذا د تعارض جواب داده چې دلته اللہ جوئی جلا ما سورت ابراہیم کی جوائی ما کان علی علیکم من سلطان، یا دلتوئی لیسا ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطان. ندا سلطان چی دے پماند اغوا او اضلال دے، او باقی دا سلطان بل ماند حجت او زور. سلطان مانا یو دے گمراہ کول پا وسوسو سرا، بل معنی دا د سلطان حجت او زور. نو گویا چی چرتا د سلطان نفی دا لگا سورت ابراہیم او د دی آیت پڑنبینی سکے. نو دلتا با د سلطان نمراد حجت او زوری، چی شیطان بندی آدم پا زور نشی گمراہ کولے. ہاں الا من اتبعک من الغاوین کی اغوا مراد دا، وسوسہ اغوا او اضلال کول شي په وسوسو سره. وان جهنم لموعدهم، تخویف اخروی دے. وان جهنم او یقینا جہنم لموعدهم خامخاذیا وقت وعدی دے اجمعین د دې ټولو. لها سبعتو ابواب، د جہنم او دروازی دی د جہنم. ولی ذکر د دنیا کی د ابلیس تابعدار چی دی دا غی غٹ غٹ جماعتونا گروپونا آغا او دی تقریبا. یو دے دی امت عام گناہگار خلق، او دویم گروہ دے نصارا، نو دریم دے یہود، سلورم دی صابئون، او پینزم دی مجوس، او شپگم دی مشرکان چکم غیر کتابی دی، او اوم دی منافقین. نو دغا او غٹ غٹ ڈلی دی دا ابلیس دا تابدارو. دا دی ہری ڈلی دا پارا دا جہنم او دروازی دی. او دروازی کمی دی، یو دروازه دا جہنم، دویم دا لظا، دریم دا حطما، ثلورم دا سعیر، پینزم دا سقر، او شپگم جحیم، او اوما حاویہ. چکم دیا کی ددینا کم دروازه ذکر دا نور سرد آغی دروازی حقا اہل معصیت ذکر شیدی. ددی آیت دا مطلب شو چی لها سبعت ابواب او لکل باب منهم جزء مقسوم، ہر دروازی دا پارا پدائی کنا حصہ دا مقررہ، چی ہر دروازی نبا خاص گناہگار داخلی گیا العیاذ باللہ. ان المتقین فی جنات و عیون. او د دې دینا اوس آیت نمبر 48 پوری بشارت دے چچا د شیطان تابعداری ندان ساتلے وی.
ان المتقین یقینا پرهیزگار خلق با فی جنات په باغونو او چینو کی وی ادخلوها ولکیږي باغیتا ادخلوها ننوذی دی دروازونا بسلام په سلامتیا سرا آمینین بیغمام ونذعنا ما فی صدورهم من غل او مونږ به وباسو دا غي سینو کې من غلن چې سخفقان د اخوانن شبا غیرون رونا علا سرورن پتکیاگانو باندې بوی متقابلین مخامخ لا یمسهم فیها نصب نبرسی غیتا پاغ جنت کی استړواله وما هم منها بمخرجین او نبوی غید دی جنت نا استل شوی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر ورکا دما بندیانو تا چی یقینا زیما غفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم او یقینا دما عذابنا دغدی هو العذاب الالیم دغدی دردناک عذابنا دا یو تتم شوا ان نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم دا اوس تمهید شو دین رسو واقعات را روان دي پاغ واقعاتو کې د مومنانو لا بشارت ندی د اهلاک المجرمین چې الله با مکذبین هلاکی او تخویف د پکې د مجرمانو د پارا چې تاسو با تبا کی گئی نو گویا دا واقعات په دی باندې متفرق کړل چونکه راتلون کی واقعاتو کې بشارت هم ده نو دا متعلق شول چې انی انا الغفور الرحیم سره او دغه رسو کې تخویف هم ده نو دا بیا متعلق شول د ان عذابی هو العذاب العلیم سره نو دا د هغه واقعاتو د پاره گویا تمهید شده آیت او د دغه آیت کې چې کوم مفهوم ذکر ده زګوی الایمان بین الخوف والرجاء چې یو بندلا د الله متعلق معامله څنګه پکار ده چې هغه کې خوف او يرم وي لیکن رجا او امید دی پکې هم وي بالکل نا امیدی چې دا داوم خطری ده او بی خوفی داوم بالکل خطرناک صورت ده چې انسان بالکل خوفی نی محض صرف دغه ده چې ما چونکه لا اله الا الله ویلې زد دی آخری امت فرد ما نو جنت مال ده نو بیا اعمالو کې خامخا سستی پیدا کیږي او که صرف او صرف نا امیدی شي چې کله کله مونږ نا امید شو چې زمونږ روزي سدي زمونږ حاجونه چرتا متونه چرتا زمونږ خیراتونه س نو بیا نا امیدی دا دوړه شیدونه خطرناک دي الایمان بین الخوف والرجاء پکار دے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم و اذا ما بندیانو تو آیا چیز غفور الرحیم ما کډیر گناہونم تنشیوی کو اوس پیمانه کیږي نو دې اجاړي توبه دیو کی ټول گناہونه ورته بخم لیکن دا دې نه وای چې بس غفور الرحیم دې گناہونه کا بیا به توبه وکړو کنه زګه لکه مخکې د تماوي چې هغه یو کس وی چې مونږ له جنت منت نه ده پکاره چې چرته به عمران خان دی نو د بور سره دما نو د جوړ جهنم نو هم د پاکستان جیل جوړ کړي دی الیاذ بالله جهنم دغه سینه دی چې کنه هغه بس معمولی سزاګانی وي ان عذابی هو العذاب الالم دام تصور کې کېدا چې ان عذابی هو العذاب الالم ونبئهم عن ضيف ابراهيم اوس هغه واقعات ذکر کړي او خبر کدی د ابراهیم د ملمنو په بارکه چونکه دا نمونی دی نمونی لنډه لنډه کیسې را دي ونبئهم عن ضيف ابراهيم
او خبر کدی د ابراهیم د ملمنو بارکی چې کله دوی داخل شو ابراهیم باندې فقالو نو دوی سلام قال انا منکم وجلون ابراهیم وی یقینا موږ تاسو نه وجلون یریدون کیو ذ تاسو نه ير محسوس کوم فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم نو اوجس منهم خيفه نو قالو دی ورته ویلی چې لا توجل یریګما مونږ فرښتې یو الته مونږ ویلې کنه چې دا مطلب نو چې دا به زما په غلط ارادې باندې مونږ له راغلي دي بندیان دي نه فرښتې وپېژندې خو فرښتې چې د معمول نه برخلاف انساني شکل کې راغلي دي نو دی ته عذاب راوړی دی پیغمبر وو نو دی ورته ویلی انا نبشرک بغلام علیم مونږ زیر درکو تا ته د یو هلک چې هوښیار بی هلک څوک دی حضرت اسحاق علیم مانا نبوت به الله ورکوي قال بشرتمونی نو ابراهیم وی آیا تاسو مال زیر راکوي علی ان مسنی الکبر سره د دینا چې رسېدلی ماته بوډاوالی فبم تبشرون نو د څه زیري راکوي قالو نو دیوی بشرناک بالحق مونږ زیر درکو تا ته بالحق پر اختیار فلا تکن من القانتین فبم تبشرون د حضرت ابراهیم علیہ السلام مطلب داو چونکہ هغه په دنیا کې پاتې کېدو دنیا کې سوچ دے اسباب لاندې کنا نو حضرت ابراهیم علیہ السلام مطلب داو چې اوس خود اولاد د عمر نا مونږ وتلیو علا امسنی الکبر نو فبم تبشرون اوس مونږ لا د سزیری را کوي نو هغه ورته ویلی فلا تکم من القانتین نو تمکیگا د نا امیدنا قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون نا امید کیگی د رب رحمت نه مگر گمراهان نو هر کله چې د حضرت ابراهیم دا تسلی وشوه نو اوس ورته وایي فما خطبکم ایها المرسلون نو څه مهم دی ستاسو فرښتو اوس وایي چې ولې راغلی ولی چې ما صرف دی بشارت ورکولو له خو نوی راغلی تاسو خو د غټ مهم د پاره راغلی نو قالو دی وینا ارسلنا الى قوم مجرمین یقینا مونږ لیږلی شوي یو مجرم قوم ته الا آل لوط مگر تابعدار د لوط انا لمنجوهم اجمعین یقینا مونږ به بچ کوو هغه ټول الا امرأته مگر بیبي داغ قدرناها مونږ فیصله کړې ده چې یقینا هغه به وي خامخا رستو پاتې کېدونکو نه فلما جاء آل لوط المرسلون دا دویمه نمونه شوه نو هر کله چې رالل د لوط تابعدارو ته المرسلون فرښتې قال انکم قوم منکرون نو ورته ویلي چې یقینا تاسو قوم یې ناشنا قالوا غیوی چې بل ها اننا بلکې جئناک بما كانوا فيه يمترون قالو دی ورته ویلي چې یریګما مونږ ته څوک نقصان نشي رسوله مونږ راوړې تاسو کا بما هغه خبر چې دوی پکې شک کو من دوی تر اوسه پورې زړه ته نکوزیدا چې په مونږ به عذاب راشي مونږ تاسو دا خبر راوړې ده واتیناک بالحق او مونږ راوړې تا ته یقیني خبره و انا لصادقون او مونږ رښتینیو فاسری بآلک سلور اصول دی د نجات د پارا یو دا چې فاسر باهلک بقطع من الليل نو پشبوخ کا خپل کور والا د کو پټوکړه د شپه کې وتبع ادبارهم اور پسې ذا ولا يلتفت منكم احد نو هیڅوک د تاسو کې نه رستو ګوري وامذو حيث تؤمرون او زوی چې کوم دی تاسو ته حکم کیږي یعنی د شام علاقو طرف ته وقضینا الیه ذلک الامر
او فیصله ولېږله مونږ هغه ته د دې کار ان دابر هؤلاء چې یقینا جړې د دې خلکو به پرې کېږي پس وخت د سبا کې وجاء آل المدینة یستبشرون او رال الکلی والا په خوشحالی قال وی ان هؤلاء ضیفی حضرت لوط ورته ویلې دا زما ملمان دي نو ما مشرموئ واتقوا الله الله نه ویریږئ او ما رسوا کوئ قالوا هغوی وی اولم ننهک عن العالمین آیا موږ ته نه وې منې کړی د خلکو نه مونږ پتا پابندي لګولې وه چې زمونږ او د خلکو منځ کې به پکې نه راځي اولم ننهک عن العالمین مونږ ته منې کړی وې چې د بار نه څوک راشي نو ته به سره مېلمه نه جوړې ته به ورسره هېڅ تعلق نه ساتې قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين حضرت لوط ورته وویلې چې دغه دي لوڼه زما که یئ تاسو کوونکي د قوم لونو ته خپل لونه ویلې لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون قال لعمرک قسم دی وی استاد عمر یقینا دوی په خامخا په خپل نشه کې یعمهون حیران و پریشان وو فاخذتهم الصیحة نونبو دوی لرا چغې مشرقین په وخت د اشراق نورختو وقت کی اللہ وی چی چغی ونیول فجعلنا عالیها سافلها نکرل منگا اوچتا حیسا لاندے او اورو منگ بدای ماندے کانی من سجیل د خٹنا ان فی ذلک لآیات یقینا پدی کے خامخا عبرتن دی للمتوسمین غور و فکر کولو علولا و انہا لبسبیل مقیم و یقینا دا کلی خامخا پا آباد لار دی آباد لارا چی پکم لار تاسو شام وغیرہ لدی ان فی ذلک لآیتا یقینا پدی کے خامخا دیر نخدی ایمان والو دا پارا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ دا اوس درېم نمونه ده د قوم شعیب حضرت شعیب علیہ السلام مدین ته مبعوث شوی مدین والو د حضرت شعیب علیہ السلام دعوت نه منو نو نتیجتاً تباہ و برباد شل او دین رسو شعیب علیہ السلام آئکی والاو تا مبعوث شو آئکا یعنی دی کلی کی یو غٹ اونوا اداغی پا نسبت بے دی کلی تا آئکاوی دی کلی والو تے اصحاب الآئکاوی نداغی تذکرہ دا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ او یقیناً بود آئکی کلی والا هم خامخا ظالمان فانتقمنا منهم نمغ بدل واغستا دا غینا وانهما لبی امام مبین و یقینا دا خوارا خامخا پا مشہور لاربو ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین سلورم نمونا او خامخا دروغ جنگنلبو حجر والو المرسلین رسولان لام دا دین مراد قوم صالح دے اصحاب الحجر قوم ثمود قوم صالحہ اصحاب الحجر هم وی رسولانو تکذیب کڑو و آتیناهم آیاتنا ورکڑیو مونگ دیتا نخی اخبلی نبو دیتا غید مخڑون کی وکانو ینحتون من الجبال بیوتا و دیبا کنستل کول دا غرورنا کورنا آمینین دا امن پا خیال لگا دین مخ کی دا دی چکم رشتہ دار وو عادیان پاغی باندې د سیلی عذابونه راغلی وو نو دی بیا غرونو کې کندې جوړې کړې کورونه جوړ کړل په دې خیال چې دا جوړه طوفان پروف کورونه دي په دې باندې د طوفان اثر به نه کیږي نو الله په داغي مطابق عذاب راوستو فکوکانو فاخذتهم الصیحه ونیول دی الصیحه چغې مصبحین په وخت د سبا فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون نوان نړو د دینا ما هغس كانوا يكسبون چې دوی با جوړول مراد د دین دا غیغه مضبوط مکانات دی قلاګانی دی یا اعمال شرکیه دی
دی چې سکری وونو هغه د دینا دا عذاب لري نکړې شو. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما دلیل نقلی اجمالی دے او ندی پیدا کړي مونږ اسمانونه او زمکه وما بینهما او سجد دې مسکی دی الا بالحق مگر په حق سره. حق نه مراد عدل دے عدل، لہذا آیت د ما قبل د پارا علت تے ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. دا ازمکا اسمانونا ہر سچ پیدا شی دی دا دا عدل دا پارا عدل سر پیدا شی دی او دا عدل تقاضا دا چی تعذیب المجرمین مجرمانو لدے سزا ورکڑے شی. لہذا دا ما قبل دا پارا علت شو چی دا مخ کے خلق سرس و اشل دا عین عدل دے دغا دا عدل تقاضا دا. یا دویم مطلب دا چې بالحق نه مراد دے توحید. نو مطلب دا چې دا ازمکا اسمانونا دا ټول کائنات دا د توحید د پاره پیدا شي دي، دا دلیل د توحید دی. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ او یقینا قیامت با خامخا راځي. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ دا اوس آداب ذکر کئی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ نو درگذروں کا درگذر خیستا، درگذروں کا درگذر خیستوں کا معنی دا اول ادب دے دائی دا پارا. فاصفح الصفح الجمیل سمانا دا دعوت پا زمانہ کی او دا دعوت پا وقت کی دا مخالفینو دا طرف نباب مختلف خبری کی گی، مختلف پروپیگنڈی بکی گی. انسی او جنی شیطانان با ستا د دعوت مخی اڑولو د پارا ہر ممکن حربی استعمالی چت دی نرو نرو مسائلو کیو لگی او دا غٹ مسئلو ندستا مخواڑی. نو تبسکے فاصفح الصفح الجمیل درگذر بکے دا حقی دا ہر اعتراض جوابونا دا ہر خبری جوابونا دی کی بن لگی کھنستا اخبل مقصد نہ بدے واڑی. ان ربک هو الخلاق العلیم دا دلیل دے دا ان الساعة لآتیتن چی خامخا یقیناً قیامت بخامخا راضی ولی ذکا اذن ربک یقیناً سارب چی دے هو الخلاق حغی دے پیدا کون کے العلیم پوا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ دا اس علت دے دا فاصفح الصفح الجمیل سرا دا دا اوچتو اخلاقو دا اوچتو اخلاقو اظہار بولی کے تبدثی فراخ سینہ ولی ثاتی ذکا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ و خامخا منگا درکڑے تا تا او آیتنا من المثانی چی بار بار لستل کی گی. والقرآن العظیم یعنی قرآن عظیم و تفسیری دے او یا بے سوکوئی چی سبا من المثانی دا سورة الفاتحہ دا او القرآن العظیم ذان لقرآن دے. خود یو تفسیر پا یو روایت پا بنا باندی کا سبع من المثانینا سورة الفاتحہ شی نو دغی فاتحی تے دلتا او حقی حدیث کی ہم قرآن عظیم ہم ویلے دے ذکا چی فاتحہ دا پورا قرآن خلاصہ دا. نو مطلب دا چی تا اللہ دا قرآن علم در کڑے دے نو فراخ سینہ بساتے پا معمولی خبرو مانے با دا خلق سرا بد اخلاقی مظاہری نکے بلکہ دا غید اصلاح جذبہ و نیت با اخبر ذر کے ساتھے. نو دا با علت چی دا فاصفح الصفح الجمیل سرا. دویم ادب ذکر کئی لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. لا تمدن نبا اگدے تو عینی کا اخبل استرگی الاما حغستا چی مذی ورکڑی مونگ بھی پاغی سرا قسمہ خلقتا منہم ددینا دی کافر لا مونگ پا دنیا کی مختلف قسم مذی ورکڑی دی پا دنیا کی ہر قسم تقریباً سہولت
آرائش هغی سکده نو حسنا چتا اغی تاستا خرس او لالچ پیدا شي لا تمدن عینیک تبا اخپل بدی حال مانی قناعت کے دا غی حقی حال نبا متاثر کی گنا ولا تحزن علیہم او مخف کی گا پدی باندی دلتا مخیم تیرشیو چی لا تحزنو وانتم الاعلون حل تم در دماویلیو چی حزن یو غیر اختیاری کیفیت تے مثلا یو پیغمبر دے چی اغی پا اخلاص او د ہدایت او د اصلاح پا جذبہ باندی اخپل قوم او امت تا دا اللہ دین او رئی او بیام چی دس سڑی سرا داغ د توقعنا برخلاف رویہ اختیار شی نظر خامخا خفقیگی زړه خامخا غم رسی نو د زړه دا غم جنکی دل په داسې حالاتو کې دا خو غیر اختیاری شی دی او د غیر اختیاری سیز نه نهی نه کیږي نو دلته ولی الله وایي چې ولا تحزن علیهم او تم غم جنکیگا په دی باندې ځکه چې دلته مراد آثار حزن دی حزن چې دی د زړه خفګان دا خو غیر اختیاری شی دی خو کله کله د یو شید غم انسان داسې حد ته ورسوي چې دی بیا کټونی وي بس بیا یو ځیاونی وي او دی د هر څه نه وځي نو هغه آثار حزن نه نهي مراد ده چې ته دې خپل دماغ باندې د دی دا خبرې داسې مسورو چې خپل کار نه پې وځي ولا تحزن علیهم واخفض جناحك للمؤمنین او کوز کا اخبل وذر للمؤمنین مومنان لا معنی دا غی خدمت کیوں لگا وقلوا آیا انی انا النذیر المبین یقینا زیما صفا یرون کے کما انزلنا علی المقتسمین دا اس پندم نمونہ دا مکذبینو وی کما انزلنا علی المقتسمین لکا جمعا عذاب نازل کرے وہ علی المقتسمین تقسیم کو ان کو باندے تقسیم کا ان کی وہ دولس یا شپارس کسان وہ او دا حج پا ایامو کی دی دا مکی لارے تقسیمی کری وی چی پا ہر لار با یو تن کینو او دا بارنا چکمی کافلی مکی تا دن کیگی نمونگ باورتا وو چی مکہ کی دن محمد بن عبداللہ کستے حغن ذان ساتھی داغ دماغ خراب شی دی غلط خبریں کئی دا غی اخپل منصوبہ وا پدی منصوبی مانے حغی اخپل افراد شپارس کسانے تقسیم کری وو او یو جماعت لا یو لارے ورکڑے وچ تاسو کی نہیں دا باطلو دا خلقو اہل حق نا دا متنفر کولو دم یو طریقہ دا مولانا حسین علی صاحب الوانی رحمہ اللہ دی ہم بیا دا زیاد شدید مخالفت دا وجنا دا کلی آبادینا وی بار وطلی و اخپل پٹوخوا او چکل بسوک طالب دا سی قرآن ویلولا نو ظاہر دے دا کلی نبتیر دو پا مخبتو نو کلی والا باورتال تکی وسوسی اچولی کله به ورته لارا خطا خوله چې په دی خوا دی خود دغه طریقی چې دی دا الله دغه حق والو او د دعوت والو د شهرت ذریعہ جوړه کی علم نشرح ووضعنا عنك وزرك او الله وی علم نشرح لك صدرك ووضعنا ورفعنا لك ذکرك موږ ستا تذکرہ او تم مشهور کړي نو مشهور دسی شو کنا دا بار نا کافلی راتلی اغی تا سبتوا چی محمد سوک دے مکہ کی سوک دی دی بورتا پخپلا ہوئی چی دن آغا سیو سڑے دے محمد انوم دے دماغ خراب دی دتی خبریں کئی بس دا نبی علیہ السلام دعوت باغی تو رسیدو کل باغی اخپل نبی علیہ السلام سے کرالل او دغا سی بیا اسلام خوریدو روانو
نو دیتا وی ورفعنا لک ذکرک اللہ وی زب استادا دشمنان د دی خلیبا زستاد تشہیر د پارا اشتہارون جوڑ کم نو کما انزلنا علی المقتسمین لکا چی مونگ نازل کرے وہ عذاب پا تقسیم کا ان کو باندے الذین جعلوا القرآن عظیم چی اغی جوڑ کرے وہ قرآن ٹکڑے ٹکڑے قرآن ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کرے وہ قریشیان تے مراد دی قرآن تقسیمولو نا مطلب سے دے چی بعد حصے تے شعر ویلی کلے ورطا سحر ویلی کلے ورطا اساطیر الاولین وی دا مطلب فوربکا نو قسم دی ویستا در رب لنسألنہم اجمعین خام خامنگ با تپوس کو اجمعین دی ٹولونا دا دی ٹولونا با منگ تپوس کو عما دا حغس بارکی کانو یعملونا چی دی بکول سورة القصص آیت نمبر 78 کی برادی جلا یسألو عن ذنوبهم المجرمون د مجرمانو نبا د گناہونو پبارکی تپوس نکیگی سورة رحمان کی برادی فیومئذ لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان نو د دی دو آیتونو نمعلومیگی چی سوال بنکیگی عدم سوال معلومی کی لا یسألو او دی آیت نمعلومی کی چی فوربکا لنسألنہم اجمعین عما کانو یعملون ہر عامل نباد عمل پبارکی تپوس کی گی نو بظاہر دا آیتونو تعارض دے جواب دا دے اول جواب یو بھی نفس عمل یو نفس عمل دے قول یا نقول او دویم دے دا عمل باعث او طریقہ دا عمل نو اول چی دے دا نفس عمل تپوس بن کی گی دا باعث تپوس بکی گی نو چی چرتا نفی دا نو حلتا دا نفس عمل دا سوال نفی دا چی دا دی کڑے ہو یا دی نو کڑے دکا دا خو اللہ تا مخ کی نپتا دی علتا خو بالکل ثبوتو نوی یقینی چی دا کڑے دے واقعی اندامون بم او ای چی دا دا کڑی دی نو دا نفس عمل دا تپوس ضرورت نشتا او دلتا چی وی چی تپوس بکو نو دا باعث تپوس تے چی دا کار دی ولی کڑیو دا مطلب دویم جواب دا دے چی سوال پا دو قسم دے یو سوال وی استخبار او بل سوال دے دا تقبیح او دا بیث تکولو دا پارا نو دل چرتا چی پا دو آیتونو کی دا سوال نفی دا نو آغا سوال پا معنی دا استخبار دے دین بدا تپوس نکی گی چی دام کڑے یا ندے کڑے چی معلوماتو کی راشی چی او کڑے دے نک کول خوی یقینی دی او دلتا چوائی چی لنسألنہم نو دا سوال دا تقبیح دے دا بکی گی او دریم دا چی قیامت کی مختلف مقامات و مختلف موادی دی کلب تپوس کی گی کلب نکی گی یا بیا سلورم جواب دا دے چی سورة القصص او دا رحمان دا آیتون مطلب دا دے چی دا یو سڑی دا گناہ تپوس با دا بل نکی گی او ہر چی اخپل گناہگار دے بذات خود نہ ہر یو نبد عمل تپوس کی گی مختلف جوابوں نے دی فصدا بما تومر آداب دا دعوت بیانی دل جپاغی کی دا ادب دے فصدا بما تومر شپگم فصدا بما تومر نو صفا صفا بیان کا بما حغس جتا تے حکم کی گی اس دا صدا وی شیشہ چی پرونزی او پاغی کی جدا لیکی راشی دیتا وی صدا او چې بیا که انسانی برابرم کی کنا نو بیام پکینا پتہ لگی چې دا شیشه یو ځل ماته شي ده اشاره ده چې دا توحید دسې صفا طریقې سره بیان کا او دا د سنت بیان په دسې صفا طریقې وکا که څوک دې سره د شرک او د بدعت آمیزش پکې کوي چې بالکل ښکاره شي چې دا توحید دی او دا شرک دی
دا سنت دے او دا بدعت دے فصدع بما تومر وآرض عن المشرکین او مخواڑوا دا مشرکانونا نو دا اوم ادب شو انا کفیناک المستازئین یقینا منگا پورے اتا لرا دا استیزا کونکونا نو دا بل نمون شوا المستازئین دا وی دا قریشو یوسو سرداران بو چی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اذیت کے پیش پیش بو د نورنا سیوا دی د پیغمبر په مخالفت کی مخ کی وو او الله ولا عبرتناک مرګونه ورکړي وو تاریخ کې د دې د مرګونو تفصیلات شتا الذين يجعلون مع الله الها اخر دا هغه خلق دي چې جوړ کړي وو الله سره نور خدایان فسوف يعلمون نظر د دې بپوي شي ولقد نعلم تسلی او خامخا یقینا موږ پويګو انک یذيق صدرک چې یقینا تنګي کیستا سینا بما باغ خبرو چې دی کوي مونږ ته پته دا چې ستا زړه په درديږي خو فسبح بحمد دا بیان دے دا علاج لذیق الصدر کله چې د مخالفینو مخالفت دیر سیواشی او د انسان زړه فطرتن تنګیږي پریشان کیږي نو داغي علاج خیج فسبح بحمد ربک نو پاکی وایا د خپل رب د حمدونو وکم من الساجدین او شت د سجده کوونکو نام وعبد ربک دا آخری ادب دے بندگی دا رب کوا تر دی چی رابشی تا تا الیقینو یقینی شے چی آغا مرگ دے من تر مرگ پوری بات اخبل دا رب عبادت کے اندری رحمی تراشو می خراش دغ لارا کی سسکے کو اندری رحمی تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ نباش تر اخیری سلگئی پوری چیتا دا اللہ دا عبادت نا غافل نشے نو رد دے دا جاہل صوفیہ چی کلا کلا عبادت دا وجنا و عبادت سڑے دا صحت تورسی چی دا اللہ طرف نو ورطا بیا چھوٹی ملاو شی بیا اغلا دا مزید عبادت ضرورت نہیں حالانکہ صفا فیصلہ دا چی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین چی ترسو در تا مرگ نہیں راغلے نو عبادت چھوٹی نشتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما یشرکون سورۃ نحل مخ کی سورۃ الحجر کی نزول د عذاب شو په سابقینو باندې نو پدی سورت کے بعد نزول د عذاب وی په موجودہ اہل مکہ باندې چې کوم مکذبین دي یا مخ کی ذکر شیو آداب د دعوت د سورۃ الحجر په آخر کې نو دغه سے سورۃ النحل کې بم نور آداب ذکر کیږي د دعوت د سورۃ النحل د مشرکانو دلیل رد کړي مشرکان خپل په شرک باندې احتجاج او دلیل نیوی د تقدیر نا سوئی لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا نو د دې رد کړي خلاصہ د سورت دادا چې سورت کې تقریباً 8 ابواب دي 8 اول باب دے آیت نمبر 15 پوری دی کی دعوت توحید دا بیا داغین رستو عقلی دلیلون دی چی ټول دلیلون د دی موضوع متعلق دی چی انا الخالق خالق د هر یو شی زیم وی دا اول باب بی اتا امر اللہ راغ امر دا اللہ امر اللہ نا مراد دنیاوی عذاب اتا امر اللہ فلا تستعجلوه لہذا زر مغاڑی
سبحانه پاک دے هغه او اوجت دے اما د هغه سنا چې دی شریک جوړی. دا اول آیت دے. نو څه مطلب؟ فلا تشرکو به احدا، لہذا هغه سره هیڅوک شریک مه جوړوئ. ينزل الملائکة بالروح، دلیل وحی اللہ نازلی فرشتے بالروح پر روح سرا، روح نا مراد وحی دا، من امره دا وجہ دا حکم دا اللہ، علی من یشاؤ بچا چے غاڑی من عبادی دخبلو بندیانونا. ان انذرو دا ان تفسیریہ دا، ينزلو دا پارا تفسیر دے. ان انذرو انہو لا الہ الا انا، دا چت اویروی تاسو دا دے خبرنا چے انہو یقیناً شان دا دے لا الہ نشت دے حقدار دا بندگئی الا انا بید مانا، فاتقونی نمانو یری گئی. ان انذرو چی تاسو خلقو تا خبر ورکی، مخکن ورطو آئی فرختو تا اللہ وی چی دا وحی تاسو یوسی پیغمبرانو تا، او پیغمبران دی بیا اخپلو امتونو تو آئی چی انہو لا الہ الا انا. دا کائنات کی چسکی گی دا بید مانا اس سوگ نشی کولے. قدرت زما غیر محدود دے، علم میں بے غبی، علم میں وسیع دے. حاجتنا د خلقو پویگم پورا کولشم، دا ہر چا پچیبا ز پویگم. انا الخالق لا الہ الا انا فاتقونی، نو صرف مانو یری گئی. خلق السماوات دلتنو تخلیق بیانی، پیدا کری اللہ انسانان من نطفتن دا نطفینا فیدا و خصیم مبین، بدغ وقت کی دے وہ مقابلہ کون کے اخکارا. پیدا کرے اللہ وہی چاہے او مقابلہ چاہ سرکے، ہو انسان وہی دسے خصیم مبین دے. والانعام خلقها، ساروی اللہ پیدا کری. لکم فیہا دفن، تاسو لپارا پدی سارو کے اسباب د گرم والی دی. گر اللہ وی پیدا کری اللہ دی فیدت نسوک اخلی تاسو. نو داغ اللہ ولی نمانی چی دا چا اللہ دا پیدا کری شیزنونا دنیا کے فیدی اخلی. ومنافعو فیدی دی ومنہا تاکلون، و بعد ساروی تاسو خری. ولکم فیہا جمال، او تاسو لا پدی سارو کی خائص دے. خین تریحونا چکم وخی کورتا راولی، وخین تسرحونا او چکم وخی تاسو بودی. خین تریحون سوخ چی تاسو ماخام واپس راولی، وخین تسرحونا او پکم وخ کی چی سحر بہر بودی. دا سران دی پارا دلتے دا وضعی ترتیبنا خلاف کرے دے. دگا بیول رنبے وی راوستل رستو وی، ہو دلتے راوستل رنبے ذکر کری دی او بہر بوتل رستو ذکر کری. نو علامہ نصفی دلتا کی یو نکتہ ذکر کئی وی ذکا چی دلتا کی جمال اظہار مقصد دے. لکم فیہا جمال، او جمال هغه وخت کې پاغی کی ډیر وی چې کله واپس را دی د سران نا خېټې ډکی وی او د تی ډک وی نو خې لګي، او چې څو وخت بودی نو هغه وخت خو هغه اوږي وی غریبه. نو جمال مقصود وو دغه د وضعی ترتیب نا خلاف یو کو. وتحملوا اثقالکم الى بلد، دا اوس هغه فواید ذکر کړي لکه دی وی چې لکم فیها منافع، فیا دفن و منافع. وتحملوا اثقالکم، او دا اوچت استاسو بوجونا پندونا، الى بلدن حغا خارونو تا چنی تاسو رسیدن کی حغا خارونو تا الا بشق الانفس، مگر دزانونو پا تکلیف سرا.
من تاسو په دای باندې کچرو باندې وغیرہ باندې خپل سامانونه بوجونه وړي د سيزاونو ته کدا نو نو تاسو لبه وړل پریوتل او تاسو بډیر په مشقت باندې خپل سامانونه ال رسوله ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا تاسو رب خامخا شفقت کوونکې مهربان دی والخیل پیدا کړی دی الله او خیل آسان والبغال خچر والحمیر خران ولی لترکبوها جتاسو پی سوار شئی وزینتن او د زینت د پارا ویخلق ما لا تعلمون او پیدا کئی با اللہ غا جتاسو پی نپوئے گئی نور اسباب د سور لئی وهم راضی تر د اوخانو او د خچرو نواخلی چی تر اس پوری د سورلو په اسبابو کی کم تبدیلیان رالی اغا ټولو ته پکې اشاره ده د دین رستو تر قیامت با نور سس پیدا کیږي چې لا زموږ ذهن کې نشته الله غي ته اشاره وکړه چې یخلق ما لا تعلمون لکه هغه وخت کې دا ویلې شوی چې ګاډي برادي نو ګاډي هو جانش له پیژندې نو دغه داسې ویلې یخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل او په الله باندې دې نی غلار دغه شی سو لګه رستو تیر شو چې هو علی صراط مستقیم دا په ما باندې دا نیغلارا الله باندې دا نیغلار یا سو کوئی جو علی الله بیان قصد السبیل الله پزان لازم کړي دے بیان د نیغلاری ومنها جائر او سلاری دی کگی ولو شاء لهداکم اجمعین او کا اللہ او غختینو خامخا ہدایت بے درکڑو تا سٹولو تا هو الذی انزل من السماء ماء اللہ غذات دے جورید آسمان نعوب لکم منہو شراب تاسو دا پارا داغ عبو نسکل دی ومنہو شجر داغین پیدا کی گیونے فیہ تسیمونا چی تاسو بکی ساروی سروی ټول دلیلونه تاسو ګورئ د خلق بیان دی پکې ما دسی کړي تاسو ته نه فائدې اخلي د ټولو دلیلونو حاصل خلاصه صدا چې ګوره تاسو دا ژوند په کم سيزونو تیروي نو چرته خلقونه سنجیدگی سره وګورئ چې دا چا پیدا کړي دي نو داغه پتا سو باندې هیڅ حق نشته داغه حق داده چې فلیعبدوه بندگی داغه صرف وکړي لکو وینبت لکم به الزرع زرغنی تاسو لپارا پدی ابو سرا فصلنا زیتون والنخیل کجوری والانگور ومن کل ثمرات او د هر قسم میوونا ان فی ذالک لآیتا یقینا پدی کی خامخان خیدی اغا قوم د پارا چی غور و فکر کئی او تابی کڑی تاسو لا لیل والنهار شپا و رز والشمس والقمران ورسبوگمئی دای ټول تابع کړي دي والنجوم مسخرات بامره استورم تابع دي داغ په حکم ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخا ډېر عبرتونه دي هغه قوم د پاره یعقلون چې عقل لري وما ذرأ لكم فی الارض یعنی ما وخلق ما ذرأ لكم پیدا کړي دي هغه چې خور کړي دي تاسو د پاره په دې ځمکه کې چې مختلف دي رنگونه داغي ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون یقینا پدې کې خامخا نخي دي هغه قوم د پاره چې نصیحت علی وهو الذی سخر البحر اللہ غذات تابع کڑے دے سمندر چی تاسو اخری منہو داغین لحمن طریا تازہ وخی وتستخرجو منہو خلیا اور تاسو ابا سیداغ سمندرنا کالی تلبسونها چی تاسو یغندی وتر الفلق مواخر فیه او تبگوری جیادنا چی ابوش لون کی دی فیه پدی سمندر کی او دید پارا چی اولٹوی داغ د فضلنا او دید پارا چی تاسو شکرو کئی وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا او وای چول پزمکا کی غرونا انتمید بکم چی تاسو باندے اون خوذی
لئلا تمید بکم وانهارا وسبلا نهرنا او لاری لعلکم تهتدون چې تاسو په مقصد ته ورسئ لاری درل پیدا کړی دي وعلامات او سنور نخي وبالنجم هم یهتدون او پستور باندې به هم دی لاری به مندلی افمن یخلقو کمن لا یخلقو د دې ځان اوس دویم باب د آیت نمبر 35 پورې پدې کې د مشرکانو د پارا زجر او تخویف ده او د اهل قرآن د پارا بشارت افمن یخلقو کمن لا یخلق آیا نو هغه څوک چې پیدا کول کوي کی دیشی د هغه چا پشانتی چې لا یخلقو نشي پیدا کوله افلا تذکرون آیا نو نصیحت نالی افمن یخلقو کمن لا یخلقو وجدان د مشرک وجدان معنی ضرب دے وای دا سوچو کا یو خوا الله دې چې هر څه هغه پیدا کوي او پیدا کړی دي لکه رسو تفصیل تیر شو یو خوا داستا معبودان دي چې تم منی چې دای حص نه دي کړي بلکې دم الله پیدا کړی دي نو دای بیا چرتا څنګه یو شان کې دیشي افمن یخلقو کمن لا یخلق چې توای الله هم کول شي خدایم کول شي افلا تذکرون آیا نو نصیحت نالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ او کتا شمیرئی نعمت دا اللہ نو نشی راگی رولے دا اشارہ دا چی نعمتون صرف دا ندی چی کم ما در تا بیان کرل نعمتون بیشمیر دی ان اللہ لغفور الرحیم یقیناً اللہ دے خامخا بخون کے مہربان واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون او اللہ پوئیگی پاغس چتاسوی پٹوئی او پاغس چتاسوی اخکاروئی والذین یدعون من دون اللہ نو واللہ یعلم رد شود شرک فی العلم او والذین یدعون من دون اللہ حقا سوک چی دوئی بلی بید اللہ نا لا یخلقون شیئا حقی نشی جوڑا ولے حس شے اس شے نشی جوڑا ولے وهم یخلقون او حقی دی پیدا کرے شوی دی پخبل اللہ پیدا کری بل صفت دا دے چے اموات مڑی دی مڑی غیر احیاء ندی حقی جون دی دا غیر احیاء ان تاکید دے چے دا دنیاوی حیات ختم دا گرے اموات مردی غیر احیاء ندی جون دی وما یشعرون او دوی نپوئیگی چے ایان یبعثون کلب دی را پورتکیگی دیتا دا اخبر حال نشت پتا نو دیتا تا دا سبا حال سنگ رہوائی ما یشعرون ایان یبعثون تفرید پدی دلیل نباندے چے الہکم الہ واحد الہ نا مراد دلتا ددغ کارونو کولو والا دا مخ کی چکم تفصیلات تیر شول ددغی دا کارونو زمیوار چے دے الہ واحد یکیو الہ دے چے دا اگر طول تفصیلات پا سورة الاخلاص کی ذکر شیدی چے هو اللہ احد اگر یکی یواز دے نپا ذات کی حق سر سوک شریک دے اے بہر کاری رفیقت قل هو اللہ احد وے نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ سمد لم یکن یارو ولم یولد بہر جا دستگیر لم یکن ناصر ترا حافظ لہو کفوا احد دی الہکم الہ واحد تفصیل دے بسورة الاخلاص چی الہ ستاسو یعنی دغی کارونو کولو والا الہ واحد یو الہ دے فالذین لا یؤمنون بالآخرہ نو آغسوک چی ایمان نلری پا آخرت قلوبهم منکرہ زڑنا ددیدی منکرتن انکار کون کی وهم مستکبرون
او دی تکبر کونکی چې د آخرت سوچ نی نو بیا خامخا انکار پکې راځي او تکبر راځي. لا جرم یقینا ان الله یعلم نشت دے حس شک چی اللہ پوئیگی پاغس بانے چی دیئے پٹھئی او پاغس چی دیئے اخکارا کئی انہو لا یحب المستکبرین یقینا شان دادے چی اللہ نخوخی تکبر کو ان کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ زجر دے بے انکار القرآن او کل جو ویلے شی لهم دیتا چس نازل کری دی ربکم ستاسو رب سنازل کری دی. د دې دیان اوس د کلام رخ بدل شو. دا ویل کیږي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت په مقابله کې دا غي تدبیرونه چالونه شرارتونه هیلی او بانی سوي. هغه چې د پیغمبر دعوت نه منو نو د دې د پاره غي ځان لسو زرونه او بانی جوړ کړي وي. ناغه ذکر کوي وای کله چې دی ته ویل شي چې ماذا انزل ربکم سنا دل کړي دي تاسو رب نو دی وای اساطیر الاولین د مخکې خلقو کیسی دي معنی مونږ ته پاغره پکې نشته د قوم عاد او د قوم ثمود کیسی دي. نو مخکې ما درته ویلي چې زمونږ د زمانې خلک هم دغه مطلب وایي خو دی یې په بل انداز سره وایي. هغوی په بل انداز او دی په بل انداز او مطلب د دواړو یو دی. دی هم وایي چې دا قرآن اساطیر الاولین دي. د دې څه آیتونه چې دي هغه د مکې د مشرکانو متعلق دي او څه د مدینې د منافقانو، څه پکې یهود دي او څه پکې نصارا دي. موږ او تاسو دا پکې شی نشته وي او که چېرته دې ووایي نو وایي دا د مکې والو آیتونه په موجوده خلکو باندې فټ کوي. اساطیر الاولین لیحملوا اوزارهم لام عاقبت تے آخر کار دیبا اوچد کی و اوزارهم بوجنا اخپل کاملتن پورا پورا پرز دا قیامت اخپل د گناہونو بی بوجنا خوبا پورا پورا اوچتائی لیکن ومن اوزار الذین او دا غچا بوجنو نهم چی دوی بے گمراہ کئی بغیر علم بغیر دا علمنا علا ساما یذرونا خبردار بد دی غا چی دی اوچتائی. قد مکر الذین من قبلهم تخفیف دنیاوی یقینا تدبیر کرے او حق خلقو چی دین مخ کی دی. فات اللہ بنیانهم دا حق پا مقابلہ کی حقی منصوبی جوڑے کرے وے دا حق دا ناکام کولو دا پارا. لیکن اللہ وی فات اللہ بنیانهم من القواعد راغ اللہ دا غی بنیادنتا من القواعد دا ویخنا د بالکل د جړونا ورته راغې فخر علیهم السقف نو پریوتو پاغی معنی چت من فوقهم د پاسنا. کم منصوبی او کم تدبیرونه چې د حق په مقابله کې جوړ کړي وو هغه په الټا شول. واتاهم العذاب راغ بدی باندې عذاب من حيث لا يشعرون د ذیانا چې دین پویدل. ثم یوم القیامت تخفیف اخروی بیا پرز د قیامت با اللہ شرمی دی ویقول اللہ بوین شرکائی الذین کم دی زماغ شریکان کنتم تشاقون فیہم چی تاسو با چوئی پاغی کی تاسو با چوئی دلی غسکی دی با داغی پا بارکی. دنیا کے تاسو داغی بارکی معمولی خبر نشل برداشت کولے معمولی خبر به تاسو نشله برداشت کولې کچا به د هغې په باره کې یو خبره وکړه نو په تاسو به جنگ له تیار شوي. اوس کوم دی هغه قال الذین اوتوا العلم او به وایي هغه خلک چې علم وله ورکړی شوی وو مراد ترنه انبیا دي او مؤمنان دي چې په دنیا کې مشرکانو ته د توحید دعوت ورکړی وي. دی با اوائی جی ان الخذی اليوم یقیناً رسوائی و سوا او بدی پا کافرانو دا
الذین تتوفاهم الملائکه هغه خلق چې روح بواخلی دا غین فرښتې بد سیال کی چې ظلم کوون کی وی په خپل ځانونو فالقوا السلام نو دی و پیش کی صلح السلام معنا دروغ خبری دروغ بانی به پیش کی فرښتو تا او سبوای ما كنا نعمل من سوء من بد عملنا نقول بلا الله بوای بلا ولنا ان الله علیم بما کنتم تعملون یقینا الله په دې باغ کارونو چې تاسو وکول فادخلوا ابواب جهنم ننودي ابواب جهنم د جهنم دروازو ته خالدین فیها همیشه به تاسو باغی کې همیشه فادخلوا فا تعقیبیه سمانه دغه امام ابن کثیر وای چې دایبا جهنم ته داخل شي په وخت کمرز چې دای مرشي سره د ارواح سره او جسمونه به د دې په دنیا کې پراته وي په قبرونو کې ارواح به ال جهنم ته لاړ شي هو لیکن فی ینال اجسادهم فی قبورها من حرها وسمومها سنس کنیکشن به وی د روح او د جسم هو چې کله یوم القیامه شي نو بیا با ارواح اجساد تراشی وخلدت فی نار جهنم بیا به همیشه لپاره په د جهنم په اور کې وي فلبئس مثوى المتکبرین نو خامخا بد دې ټکانا د تکبر کوونکو وکیلا او وبویل شي للذین غچاته اتقوا جذان ساتل او ماذا انزل ربکم سسیز نازل کړي دې سسیز نازل کړي دې تاسو رب دینم دا سوال شو چې ماذا انزل ربکم ندیوی اساطیر الاولین متقیانو نبم تپوسو شی چې ماذا انزل ربکم نو غیب وای خیرا الله خیر نازل کړي دے للذین دغه خلقو د پارا احسنو چې چا احسان کړي دے په دې دنیا کې حسنۃ خزندگی دا او خامخا کور د آخرت غره دے ولنعم دار المتقین او سخیستا کور دے د متقیانو سکور دے کم جنات و عدن باغونا دا عدن دی چی دی بداخلی گی اغی تبایی گی بداغی دلاندن نهرونا دی لپار بوی پاغ باغونو کی ما یشاؤنا سجی دی غواری دغت اللہ بدل ورکی متقیانو تا الذین آغا خلق چی روح باخلی اغین فرختی پدس حال کی چیوی باغی پاک طیبین پاک بوی د شرکنا رسو چې د چا حال وو نو هغه حال وو چې ظالمی انفسهم معنا شرک به کړی اوس وای طیبینا د شرک نه بپاکی نو یقولون دی بوای سلام علیکم سلامتی ادی بی وتاسو معنا چې هر مصیبت نه د سلامتی بشارت باور کوي ادخلوا الجنه اننو دی تاسو جنت تا بما کنتم تعملون دا کارونو د وجنا چې تاسو یې کوي هل ينظرون الا تخفیف دنیاوی د منکرین تا دوی انتظار نه کوي مگر د دې خبرې چې را بشي دوی ته فرښتې یا براشي رب استاد رب حکم کذالک فعل الذين من قبلهم دغه سکړي وو هغه خلکو چې دین مخکې وو وما ظلمهم الله او ظلم نو کړي په دای باندې الله لیکن دی بخبلو زانونو باندې ظلم کو فاصابهم سیئات ما عملوا نو برسی دیتا بدی سزاګانې دا کارونو چې دی کړي وو او راگیر وکي دی لرا ما هغه عذاب کانو بی یستهزئون چې دی ور پورې ټوکې کولې وقال الذين اشركوا لو شاء الله ماوی د دې دیانا د کلام رخ بدل شو د پیغمبر د دعوت د دی مقابله څنګه کړي وا د دعوت د نه منلو دای سکا عذرونه سبو لګیو درداو دای بوي چې قال الذين اشركوا او الی هغه چا چې شرک کړو مشرکان وی چې لو شاء الله کدا الله خوخه نو مونږ با بندگی نه وکړي به دا غنا د هیڅ نه مونږ او نه د مونږ مشرانو او نه به مونږ دا غنه علاوه څه حرام کړي وو من دا هر څه خو د الله په قدرت کیږي کنه انو چې مونږ د الله نه ما سیوا د بل چا بندگی کړي دا نو دم د الله په قدرت شوه دے
مونږ چې کوم شیزونه حرام کړي دي نو دام د الله په قدرت شوي دي، نو کو الله خوښه نه وي نو الله به مونږ له د دې توفیق ولې راکو. اراده او مشیت رضا یو وګڼله. مونږ وو د هر څه چې کیږي دا د الله په صفت مشیت او اراده کیږي، خو رضا په ضروری نه ده. ان الله لا يرضى لعباده الكفر، اگر چې کفر د کافر د الله په مشیت او په اراده کیږي په توفیق چې کله هغه خپل اختیار سره کفر ته لړ شي، لیکن دا د الله رضا په ضروری نه ده. دی دا رضا او مشیت اراده یو کړه. ولا كذلك فعل الذين من قبلهم، دغه سکړي وو هغه خلکو چې دین مخکې وو نو مخکې عبارت پټ فاهلكو، نو هغه هلاک شول. نو مطلب څه کدا تاسو سوا کی دلیلو نو هغه ولې هلاک کېدل. فهل على الرسل، نو نشته دې په دې رسولانو مگر واضح رسول دی. ولقد بعثنا في كل امه رسولا، دریم باب دے آیت نمبر 47 پورے. د دې خلاصه دا چې شروع کې یو نقلی اجمالی دلیل دے د پیغمبرانو نا، دویم زجر دے بے انکار البعث او اثبات د بعث بعد الموت تے، دریم ترغیب دے ہجرت تا او بشارت دے مہاجرینو تا، سلورم اثبات د رسالت او پندم آخر کے تخویف دنیاوی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، او خامخا مونږ لیږلي دي په هر امت کې یو رسول، هر امت او په هر قوم کې یو نه یو رسول راغلی دی. د هغې رسول هغې امت ته دعوت خلاصه سوه. هر امت خپل قوم ته ویلي دي ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بندگی دا اللہ اکی او ځان اساتی دا طاغوتنا. ان اعبد اللہ دا مفہوم دے دا الا اللہ، او وجتنب الطاغوت دا مفہوم دے دا لا الہ، یعنی صرف او صرف الا اللہ داغ بندگی اکی. اللہ نا ما سیوا چے سوک دی داغ دا بندگی نا اجتناب اکی، ځانتے نا اساتی. الطاغوت، طاغوت لفظ د طغیان نه دی، سرکشی. نو چې څوک هم د الله مقابله کی سرکشی کوي دی ته وایي طاغی. خو چې یو تن سرکشی کې دی انتہا ته ورسی چې هغه خلق خپل تابعداري باندې مجبوری، نو دته بیا طاغوت ویل کیږي. کدا شخص وی او که جماعت وی، کب دا اداره دا او که تنظیم دے، دا بیا طاغوت تے طاغوت چې د الله د قانون په مقابله کې یو قانون او دستور وضع کړی دی، خلق هغې طرف ته بلی چې تاسو به داسې کوئ چې لکه درته دا وایي، نو دې ته بیا طاغوت وایي، مبالغه ده. فمنهم من هدى الله، نو بعد دین آغا سوک دی چه اللہ ولی ہدایت ورکی، او بعد آغا دی چه حقت علیہ الضلالہ، چه باغمانی گمراہی ثابت شی. فسیرو فی الارض، نو اگر دی پا دیس مکہ کی اگر ای کئی فکان عاقبت المکذبین، سنگشو انجام دا تکذیب کو ان کو. ان تحرس علی ہداہم، تسلیدہ کت حرس کے دا غی پا ہدایت، تغواړي چې دا ټول دی ہدایت والا شي، نو یقینا الله ہدایت نو ورکوي هغه چاته چې بے گمراهی کی او نه بوي دی لرا من ناصرین. واقسموا بالله، زجر دے بے انکار البعث، قسمونه کوي دی دا الله جهد ایمانهم، پاک قسمونه چې لا یبعث الله من يموت، الله بن را پورته کوي هغه څوک چې مري. بلا ولنا وعدا علیه حقا، وعده ده په الله باندې رښتیا، خو اکثر د خلکو نه پوهیږي. لیبین لهم، بعث بعد الموت دو فیدی. لیبین لهم دی دا پارا چی بیان کی اللہ دی دا پارا الذی اغسو یختلفون فیه چی دوی بکی اختلاف کئی. ولیعلم الذین کفروا، او دی دا پارا چی پویشی کافران چی انہم کانو کاذبینا، چی یقیناً دی دروغ جن. دی قولونا دی دا خبری چی مخ کی تیری شوی،
لکه آیت نمبر 24 کې ویلي اساطیر الاولین. رستو بیا اوس دلته مخکې ویلي چې لا یبعث الله من یموت. آیت نمبر 38 کې ویلي لا یبعث الله من یموت. آیت نمبر 35 کې ویلي لما اشرکنا ولا آباؤنا. دا ټول خبرې چې د دې دا دروغجنتوب ورته معلوم شوی انهم کانوا کاذبین. ځکه انما قولنا لشیء اثبات د بعث بعد الموت کی په قدرت سره. یقینا وینا د مونږه یو شیز د پارا چې کله مونږه اراده وکړو نو مونږ وایو چې اوشا نو فیکونو سم دستی هغه شی وشي. دې ته وایي عالم امر چې په هغې کې د شیز په موجودګي کې څه وخت نه لګي بس کن فیکون وشي. یو عالم خلق دی چې په هغې کې وخت لګي. وانما قولنا والذین هاجروا فی الله ترغیب د هجرت تا او دا اشاره دا هجرت حبشه تا. والذین واغ خلق چې هاجروا هجرت کړي وو فی الله دا الله د پارا پس د دینا چې ظلم پیو شو لنبوئنهم خامخا مونږ بسیا ورکو دی د دنیا کې خیستا او خامخا اجر د آخرت خو ډیر لید لو کانوا یعلمون کاش چې دی پوی دی. الذین آغا خلق چې صبر یو کو په خپل رب باندې بروسې کوي. وما ارسلنا من قبلک اثبات کوي د صداقت رسول او نو دی لیگلی مونگتان مخی مگر نارینا چی نوحی الیہم مونگا وحی کولا غیتا تپوسو گئی دد وحی والونا کنپوئے گئی بالبینات لیگلی وہ مونگ دی من ارسلناهم مونگا لیگلی وہ دا رسولان پا بالبینات پا واضح دلیلنو والزبور او دا نصیحت پا خبر سرا وانزلنا الیک الذکر او مونگا نازل کرے الیک تاتا الذکر دغ ذکر دا قرآن لتبین للناس ما نزل دید پارا چت ویان کی خلقو تپا خلقو تا ما حغشے نزل الیہم چی اغا نازل کر شوے دے الیہم دویتا. آیت دا منکرینی نبوت پا خلاف کی حجت تے اغیوی چی اللہ نمخ کی ویلی ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. یعنی دا بشر پا ذریعہ باندی چی کم کلام راغلی نمونگے نمنو. بشر مانی چرتا کلام نه دی راغلی ستا وحی مونږ ځکه نه منو چې ته بشرې ځکه مونږ دا نه منو. نو الله وایي چې مونږ دې نه مخکې چې کم رسول لیږلی دی نو هغه بشري و. کنه فصلو آل الذکر دی وحی والو نه تپوسو کوي تورات انجیل والو نه ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ. نو دغسې دا آیت حجت دی د منکرین حدیث خلاف هم چې هغوی د قرآن تشریح کوي د سنت نه بغیر. قرآن باندې ځان پویول غواړي لیکن د پیغمبر د فهم پکې دخل نه ګڼي. نو د هغوی په خلاف هم د آیت حجت دی. هغوی نه موږ تپوس کوو چې د قرآن خو تاسو منئ خو قرآن کې الله د پیغمبر یو ذمواري لګولې ده چې لتبین للناس ما نزل چې الله پیغمبر ته وایي چې تبا د ما نزل تبیین او تشریح کې د خلکو ته نو هغه تشریح چرته لړه هغه تشریح اوس کم ده که حدیثونه معتبر نه دي. نو قرآن بیا اشاره او د قرآن آیت مطلب څه شو ولعلهم يتفکرون او دې دپاره چې دی غور او فکر وکړي. افامن الذین تخفیفی دنیاوی دے پد روایتونو کې آیا بیغم شوی دی اغا خلق مکرو سیئات چې بد عملونه کوي دی بیغم شوی دی د دې خبرنا چې دن باسی با الله دی پزمکه کې یا براشی په دیمان عذاب د سیدیانا چې دی بن پویږي یا با الله اونی وی دی لرا فی تقلبهم د دی د تلو راتلو په وخت کې فما هم بموجزین نو نبوی بچ کی دن کی یا با الله اونی وی دی لرا په حالت د يرولو کې یقینا رب تاسو لرؤوف الرحیم خامخا رؤوف شفقت کون کے رحیم مہربان دے. او یاخذهم علی تخوف سمانا
یا با اللہ دی انیوی پا تخوف مانے یعنی دا عذاب نمخ کی دا عذاب یر باورتا پر اڑونو کی واچی ستمہیدات بشوروشی یر براشی نو بیا بے انیوی نو دی سر لگی بیا چی فإن ربکم لرؤوف الرحیم رب رؤوف الرحیم زگا دے چی مخ کی دا عذابنا دا عذاب پیشنگوئی ورکی یا بیا دا تخوف مطلب دا دے چی اچانک بے انیوی عذاب کی بے انیوی او عذاب راگیر کی دی لرا دا دی دیانا سلورم باب شروع کی گی خوزتاسو یو سو ملٹ تفریح کو